خوږو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مګه په پیزاګټ ډسټریکټ سوات کې زمونږ د سوات گرین کرکټ اکیډمي یو ډېر خوندور پروګرام وشو او په هغې کې موږ سره ډېر ښه مشران هم شامل شو. قومي هیرو سوپر سټار نوم یې ته نه اخلم، په خپل په دې شیشه وینئ چې څوک ته د خوشحالۍ خبره ده، د فخر خبره ده، ځکه چې زمونږ د سوات د پښتني خاورې سره تعلق ساتي او موږ په دې فخر کوو. خو چې دومره یا ټیم ته یادوم ملتان سلطان یو پلیر دی، د هغوی ملاقات تاسو سره کوم ما سره اوسئ. احسان الله صاحب خو تاسو شکریه ادا کوم، تاسو ته په خیر راغلی وایم چې تاسو راغلی زموږ سوات گرین کرکټ اکیډمي کې دا کوم ډرافټینګ چې په دې کې موږ سره تاسو شمولیت وکړو، تاسو ډېره شکریه. او لاول خو زه مبارکي در کوم چې ته ګوره دومره په دې دومره کھلاډیانو کې د الحمدلله ستاسو سلیکشن وشو. بیا ښه ملتان سلطان تاسو انجوای کو، نو تاسو دا ملتان سلطان په عقله یو څو خبرې دي خوږو کتونکو ته وکړئ. السلام علیکم، زه احسان الله د ملتان سلطان پلیر. زما تعلق ته د سوات سره ارکوټ مټه. ملتان سلطان ته باره کې به زه دا ووایم چې پی ایس ایل داسې پلیټفارم دی که نه، پی ایس ایل داسې پلیټفارم دی که نه چې کھلاړي ډېر مخکې سر راتلی شي. او لکه دا د ینګ سټار لپاره چې دی که نه، لکه پی سی بي ایچ بی ایل پی ایس ایل چې دی که نه، د ینګ سټر لپاره ډېر زبردست پلیټفارم دی. گرین کرکټ اکیډمي نه کړی. ما محمد زمان په نگراني کې گیم کړلی چې هغو زما ټایم کې زه ټیپ بال نه راغلی وم، زما رن اپ هم ټیک نه او لاین لینډ هم ټیک نه، نو سرجي سره محنت وکړو، د هغې نه بعد بیا زما لاین او سپیډ کې امپرومنټ راغلی. زه چې څونه مخکې ځم انشاءالله زه به سوات گرین کرکټ کلب سپورټ کوم او انشاءالله چې زما په اخره پورې چې زما کرکټ لکه مرګ ژوند خو یې که نه، لکه انشاءالله تعالی چې د اخره پورې به سر دی. ټولکو دا تاسو واورئ زما قومي هیرو سوپر سټار احسان الله صاحب ملتان سلطان پی ایس ایل پاکستان، تاسو هغه خبرې واورېدې او انشاءالله موږ له دعوت هم ورکړ دی، الپورې ته به راځي، شانګلې ته به راځي او د پښتنو خاورې ته به راځي، موږ به د دوی خدمت کوو. او د دوی سره کوم قوم سټار هیرو چې انشاءالله هغوی ته موږ دعوت ورکړ دی، هغوی به هم راځي او په دې خپل میزبان رول ورکړي اجازت.